د پاسپورت د طرفه نوې اپډیټ راغله. کم کسان چې ځان له پاسپورت راغی نو هغه ځان له وس ای پاسپورت چې دی دا هم رغولی شي. په ټول ملک کې چې دی د دې شروعات شوی. تاسو په هر دفتر کې چې دی ځان له وس ای پاسپورت رغولی شئ. خو ځینې کسان به ای پاسپورت نه پیژني. که تاسو وګورئ زموږ سره مخکینی کوم شناختي کارت چې و هغه کمپیوټرایز و، او د هغې نه مخکې چې د کومو کسانو سره شناختي کارت و نو هغه به په ګوتو لیکلی شو، بیا کمپیوټرایز شو. د هغې نه وروسته بیا سمارټ کارت شو. نو په هغې کې اوس دا سیم هغه ځای دی لکه چپ غونته کې چې دی دا پکې لګېدلی دی. نو دغه شان زموږ سره چې کومې پاسپورت دي هغه کمپیوټرایز دي. اوس چې ای پاسپورت رغېږي نو په هغې کې به هم دغه سیم والا ځای چې دی دا چپ به پکې لګېدلی، نو هغه پاسپورت ته ای پاسپورت ویلی کېږي. نو دا مخکې چې دی دا د سرکاري کسانو دپاره کوم خاص کسان چې د هغو لپاره به دغه پاسپورت چې دی دا به رغېدی. بیا په دغه کې چې دی په اسلام آباد کې په دې کې ځینې کسانو له به دغه پاسپورت چې دی دا به رغېدی. اوس چې دی په ټول ملک کې د دې شروعات شوي دي. نو که کم کسان ځان له پاسپورت رغوي نو تاسو ځان له ای پاسپورت رغولی شئ. خو د ای پاسپورت او د کمپیوټرایز په پاسپورت کې چې دی پوره فرق دی په پیس کې. لکه موږ چې به څنګه ځانه مخکینی شناختي کارت جوړوو نو 80 روپۍ به موږ د هغې پیس جمع کوو. اوس چې سمارټ کارت جوړوو نو د هغې موږ 900 روپۍ پیس چې دی هغه جمع کوو. دغه شان د دې په پیس کې چې دی هم ښه پوره فرق دی. لکه که تاسو ځانه کمپیوټرایز دغه جوړوئ پاسپورت نو د هغې به ستاسو نه 3000 روپۍ علي. خو که تاسو ای پاسپورت جوړوئ نو د هغې به ستاسو نه 9000 روپۍ علي. خو په را روان وخت کې چې دی دې ته به ضرورت راځي. ځکه که تاسو اوس د ساده رخ کوئ نو د څه وخته پورې به دغه چلیږي، خو بیا به ټول دغه ای پاسپورت چې دی دا به چلیږي. لکه څنګه چې اوس سمارټ کارت چې دی دا چلیږي. ځینې کسان به چې موږ ځان له سمارټ کارت رخ کړی د هغې دغه سیم خو موږ هېڅ فایده هم ونه لیدله، په یو ځای کې چې دی هغه هم استعمال نه شو. نو ای پاسپورت موږ ځان له سره رغوو. که تاسو وګورئ په بهر ملکونو کې نو د هغه ملکونو کم کسان چې دي هغه په ایرپورټ باندې ښه آزاد وځي، خپل پاسپورت سکین کوي وځي، ځکه د هغو سره دغه ای پاسپورت وي. هغه چې وردن نه کوي نو د هغو هغه سیسټم دومره تیز وي چې د هغو هغه هر سره ډیټا رالي او ډایرکټ په ایرپورټ هغو ته هغه ګیټ کولاویږي او هغه وځي. نو دغه شان په پاکستان کې هم د دې سیسټم چې دی دا به لګي نو په را روان وخت کې چې دی تاسو ته به ډېره اساني جوړېږي. که سیسټم ونه لګېدو نو هم به په دغه طریقه باندې چې دی دغه کار به کېږي، سټیمونه به لګي او کمپیوټر ته چې دی په لینونو کې به ولاړ یو. که سیسټم ولګېدو نو د ای پاسپورت چې دی بیا ډېرې ګټې ګټې پیدې چې دي هغه موجود دي. خو په را روان وخت کې چې دی دا به لازم کېږي. لکه څنګه چې سمارټ کارت لازم شو دغه شان دی بیا ای پاسپورت چې دی دا به لازم کېږي. نو که څوک ځان له جوړوي نو تر اوسه نه چې دی ځانه ای پاسپورت رغولی شي، ځکه په ټول ملک کې چې دی د دې شروعات شوي دي. نو په هر ځای کې چې دی اوس ای پاسپورت جوړېږي. نو دا نوی اپډیټ و د پاسپورت د طرفه.